یو عمل د تخیم اگر چې عمل داسې دی چې ډیر قیمتي دی په پښتو کې مخې چایو مصرا کړي و اوس ورته ټپه وایه وایي دیدن مې کور له وله یوړه څه شي مفتي وظیفې دي مفت الله د کلام او د نبي علیه السلام د حدیثو ارشادات دي نو وایي دیدن مې کور له وله یوړو په قدرمن جانان مې ځان بې قدره کنه یاد ساده دا د الله د کلام زموږ حضرت شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه با موږ ته په درس حدیث کې وی که په عملیاتو کې څه کتاب اله نو شمس المعارف والے شمس المعارف کې واقعه مختصره ته یو واقعه لیکل دا و یو بادشاہ چې کوم دی خپل وزیر سره په سوال وران شو ډیر زیات له غوسو جلاد ودرول دروازه کې وی چې کله دا وزیر را دن شي زبا پتاخ ناظم اشاره به تو کوم دارک به سر کټ کې وی خاجي جلاد ولار خو چې وزیر را دن شو د بادشاہ پر لکی اټول بغض او کینا او غصه اب محبت بدل شو جلاد به خبردار ګوره سموتونه یو ورځې دو ورځې درې ورځې مسلسل دغه چلو شو چې وزیر بنو بادشاہ ورته وی دلته جزات اشاره وکم بس سر به کټ کې خو چې وزیر برادن نشو اټول غصه په محبت بدل شو وزیر دا بادشاہ دا وزیر ځان سره کینولو وی د الله په ذات له قسم در کوم راته وای دا څه چل دی دا سره راز دی وی ولی وی چې تنه نو په دې وړ کې مې دومره غوسه ویدله چې هم چې سر دنه کټ کم او چې در دن نشي ټول غوسه په محبت بدل شي او وزیر ورته وی کتا قسم نه ورا کړی ما به ته چرته دا خبره نه وکړي ما چې د چانه قران ویلو ما چې د کوم عالم نه قران ویلو نو هغه ماته وی چې په قران کې یو 15 آیاتونه دي په هر یو آیات کې لس قافونه دي لس چې کوم انسان د نور خطو نه مخ کې او د نور پریواتو نه مخ کې دا 15 آیاتونه وي کله خپل دشمن مخامخ راشي د محبت په نظر بوله ګوري مینا به ور سره کوي محبت به ور سره کوي نور خطو نه مخ کې یو آیات علم تر ال الملأ من بني اسرائيل رمبنه دویمه سپاره کې اخیری مخبانه دویم آیات ته لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير دا په سلورمه سپاره کې دي او یو آیات دریم نمبر 15مه سپاره کې علم تر ال الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه دی آیات کې لس خافونه دي او سلورم نمبر آیات ته وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ پشپږمه سپاره کې نصف صرفا کې او وم نمبر آیات ته 14مه سپاره کې سورۃ رعد کې د سجدې نه پس شروع کیږي دا 15 آیاتونه د نور خطونه مخ کې وای د نور پریوتونه مخ کې وای سحر نور خطونه مخ کې مازیګر نور پریوتونه مخ کې دا 15 آیاتونه وای کته د استاد دشمنم مخ تراشی د مینه او د محبت په نظر ورته ګوري او بل دا چې تا ته به د بل چا طرفنا نقصان نه رسي الله دې توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين